ملاقات یو داسې خاندان سره کومه چې دا دشمنۍ ریزه ریزه کړې دشمنۍ کې چې مشران وایي چې په لنګ کې پاتې شو نو وایي شکر عمر دې څونه چې په دې ټوپک لاس ترې ټوپک د دشمنۍ د وجه د کینسر مثال دی جی بس خپل بم دنه نفرت کوي یار دوست بم دنه نفرت کوي مونږه واړه وو ستا نامه به مو اورېدله صحیح افسر خان لالا یو ډېر لوی نوم خو دا لوی نوم داسې و چې د وحشت نوم و نو په دغې باندې فخر کې که نه ملامتۍ په دغه نوم بیا دې چرته کې کړی دا ژوند یې ډېر زما خو دشمنۍ ډېرې تېرې شوي دي او تقریبا زما 22 کورو سره زما دشمنۍ تېرې شوي دا نور په اوږه باندې پروت دي او سادري په دې کې سکون ډېر دی که هغه 40-50 کسه چې برپسې مخکې وروستو روانو په هغې بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنګرخان ما نننی پروګرام کې به زه تاسو ته د دشمنۍ یو بدرنګ مخ ښایم په نږدې ورځو کې چې کله سوشل میډیا یا ټیک ټاک راغلی دی نو د هغې نه داسې شوي دي چې په سوشل میډیا باندې تاسو وینئ چې یاره بعضې خلکه د ټوپکو د کلاشنکوپو یا د دشمنو د ژوند یو ښه رنګ ښایي کوشش یې دی چې تاسو ته داسې وښیي چې دشمنو دا ژوند ډېر ښه ژوند دی خو ننني پروګرام کې به زه تاسو ملاقات یو داسې خاندان سره کومه چې دا دشمنۍ ریزه ریزه کړی دی دا خلکه په نوم باندې ژوندي پاتې دي د هغې نه علاوه د دې خاندان څونه نقصان شوی دی څونه تباهي شوې ده دغه به ستاسو مخې ته راوړمه او اخره کې به زه فیصله تاسو باندې پرېږدمه چې په وړو وړو خبرو باندې مرګونه کوئ که نه د صبر لمن نیسئ د امن لار خپلوئ او د دې نه څه زده کړه کوئ قدرمنو دا چې تاسو ما سره وینئ نامه به مو د ده ظاهره خبره ده اورېدلې وي افسر خان لالا یو ډېر لوی نوم تیر شوی یو ډېر لوی نوم او په یو زمانه کې تپوس پتې کوو چې دی په دغه ډېر لوی نوم باندې خوشحاله و فخر پې کو که نه خفه و پې لالا څنګه دی الحمدلله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بس دا خو سنګرخانه داسې کار دی که نه چې چا څه لیدلي نه یو نو هغه ته دا ټول دنیا داسې ښکاري چې یو مزاق ورته ښکاري او بیا د دشمنۍ لیول داسې دی دشمنۍ کې چې مشران وایي چې په لنګ کې پاتې شو نو وایي شکر وباسه په دشمنۍ کې پیدې نشته دی سکون پکې نشته دی څه مالداري ګاډي بینس بیلس دا په دشمنۍ کې نشته دی چې څونه پاتې ژوند دی او څونه پاتې زندګي ده نو دا په دشمنۍ کې ده لالا موجوده ژوند دې څنګه دی اسان دی که ګران موجوده ژوند الحمدلله تقریبا چې یاره دا به مې 9 کالي یا به مې 8 کالي چې د دشمنۍ نه قلار شوی یم نو ډېر زیات خوشحاله یم په دې باقي پاتې ژوند باندې الله دې د ټول مخلوق سره ډېر خو کړي چې ما سره د چا څه و ما ته یې بخلي دي نو زه د هغوی شکریه ادا کوم چې نن سبا څوک چاته لکه یو چرګوټي هم څوک چاته نه بخي او ما ته خلکو ډېر څه بخلي دي نو زه د هغې خلکو شکریه ادا کوم باقي پاتې ما چې څه زندګي تېره کړې ده نو دې کې ما سره یارانو دوستانو ما سره ډېرې همدردۍ کړي یو پاټی وې یو منزل و اوس د هغې نه ومقه یاران دا دې شته دی او ډېر په سکون کې را سره هغوی هم ناست دي میلاویږي مونږ هم بچو ته مې هم دغه نصیحت دی ما دې بچو ته د مشریتوب ښولی زما جی تقریبا چې 4 زامن ماشاءالله یو پکې د ډرایوینګ دی هر ګاډي چلی او دا 3 مصریان دي لالا دې ځای کې یو سوال زما بل دا پیدا کړه چې د دشمنداره سړي د بچي لاسو ته خو کلاشنکوپ راځي ټوپک راځي هغې ته تا مصریتوب ترې څنګه لیږلي نو بس دا ما دې بچو ته دا نصیحت کړی و چې ستاسو به دې سره کاري چې دا 2 نمبر چابي ده دا 5 نمبر ده دا 7 نمبر چابي ده ټوپک تماچا دې کې سکون نشته نو زمونږ ډېر ټایپ کې ملګري داسې په دې علاقه کې شته چې د هغې بچو سره لکه ټوپک یې لاس کي نو زه پرې ډېر خفه کېږم زه ډېر د بخښنې سره به یو خبره وکړم زه داسې خلک پېژنم چې پلارانو نیکونو یې دغه ټوپک ګرځولو یا یې بدماشي کړې وه اوس چې کوم دا زمونږ په پړ کې کم د نسل دی که نه دوی هماغه د پلار نیکه هغه دا کمزوري ده دوی دا د دوی صحت تاوان دی د دوی د مال جال د زنانو د لویو د وړو تاوان دی دې کې سکون نشته سکون په دې کې دی چې بس یو شپه په خیر په خپل کور کې تېره کې که نه په دشمنو کې په دې کې چا ګټې نه دي کړې
دې کې د بدن تاوان دی، د زنانو د ماشومانو تاوان دی، د هر لحاظ تاوان دی. بس مونږ په دې باقي ژوند باندې دا چې لکه خوشحال یو، اینا خو دا لکانې ژوند دی، سړی پینې شي. بل حالات هغه وخت سره داسې وو چې هغه وخت سره که چا دشمنۍ کولې، چا ټوپکې ډلې پرې ګرځولې، نو هغه وخت سره حکومت هم برابر و. اوس په دې حکومت کې که څوک دا شی کوي چې زه ما په سره شاته 100 کسان دي، 50 کسان دي، 10 کسان دي او زه دې روان یم او ما له دا مزه راکوي، نو دا د کمزوري ده، او دا د کمزوري ده. دا دې ځان یو حکومت ته شو کول غواړي. نو چې شو کول غواړي نو سبا دا دې تم خپه یاره پلان کې هم مړ کړو، ډنګري هم مړ کړو، هلکه خو څادر پوکه واچو او ګرده مزې کوه، که چا مړ کړئ خو بس وجلې به یې که نه، مستي دا کړې وي دا ما دې. نور د دې نه علاوه چې یو سړی په خپله وایي چې څه وکړې نو ابرې وي که نه، ته مه کړه نو نه برې وي، او صحیح منزل پکار دی. اسې عمر دې څونه و چې په دې ټوپک لاس ترې ټوپک د دشمنۍ د وجې راغلی؟ 18 سال په دې کې زه په دې دشمنۍ کې دا ټوپک ما سره په لاس شوی دی. 18 کاله عمر دی. 18 کاله زما عمر جي، او تقریبا چې اوس په زما 52 کاله عمر او نو بس دا تقریبا چې دا 13 کاله عمر زما په دغه کې وایي چې 12 کاله عمر زما ځواني دې په دې کې تېره، ځواني زما په دې کې تېره شوله. او بچي دا ځواني و که عذاب؟ دا عذاب و، او دا خو لکه دې کې ما د اوس د وروستنو کل دپاره دا یو مزه ښکاري، خو دا خو چې چا باندې تېر شوي نو هغوی له دا پکار وي چې دونه لږه مشوره والي که نه، لږه صحیح طریقه ته زده کړي چې یاره دې کې سکون ډېر دی که دې کې مزې ډېرې دي. نو که چېرته یو سړی صحیح وي او په صحیح منزل تلي نو هغه مخکې ته وایي دا لار ټیک نه ده، دا مې اختیاروه. او پلار مور له کار مه ګوره، رونو خویندو له کار مه ګوره، معاشره کې ناسور مه جوړېږه چې لکه تا ته یو سړی تا نه بیا الرجي کوي. د دشمنۍ د کینسر مثال دی جي، بس خپل به هم دنه نفرت کوي، یار دوست به هم دنه نفرت کوي، او وخت داسې راغلی دی چې لکه نه دي پکار، اوس وخت سره جي دا شی نه دی پکار. صحیح. لالا مونږه واړه وو، ستا نامه به مو اورېدله، صحیح. افسر خان لالا یو ډېر لوی نوم، خو دا لوی نوم داسې و چې د وحشت نوم و. نو په دغې باندې فخر کې که نه ملامت یې په دغه نوم باندې؟ نه نه، په هغه خپل نوم باندې مطلب دا دی چې ملامت یم، دا که چېرته خالي هم جوړ شوی وي، یاد شوی وي، یا چېرته ښه تبلیغ منزل هم کړی وي، نو لکه هغې کې یاد شوی وي نو څونه ښه خبره به وه. اوس یو بل یو سوال کومه، دا د اوس لکه به زه به دا ووایم چې افسر خان لالا یو د ملنګي او د فقیرۍ یو ژوند دی موجوده وخت کې چې زه کوم افسر خان لالا وینم، چې د هغه وخت کوم ملګري دي چې هغه ډېر لوی نوم دی، له 100 کسه به درپسې شاته روان وو، ټوپکې به وې، هغې چې د اوس په دې حالت کې ووینو نو څه وایي چې دا څه شوي دي؟ هغوی ډېر چې لکه دې حالت کې هغوی ماسي کړي نو لکه هغوی ډېر خوشحاله شي، او خوشحالي کوم ښه ملګري ډېر به خوشحالېږي که نه؟ بېشکه بېشکه ډېر خوشحالېږي چې کوم کسان به په ما باندې خفه کېدل نو لکه هغوی ډېر خوشحاله شي. او بل موږ سره خو چې کوم ملګري وو نو تقریبا زموږ یا 1400 یا 15 14 ملګري زموږ وو، نو بس که په هغې کې زه تو زه ویم نو بس یو زه پاتې یم او یو ما سره یو ملګری بل پاتې، نور زموږ بس څوک په خپل مرګ مړه شو، څوک پکې خلکو مړه کړل که نه، نو په دشمنۍ کې لاړل بس ختم شو. او لالا دشمنۍ کې تاوان څونه کړی؟ یاره تاوان خو پکې زما پیسو او جعلي تاوان خو پکې جي زما ډېر شوی دی، او بس اخیری انجام دغه دی. که زه تا ته ده ووایم نو اوس وخت کې پردي کور کې یم، 32 مرلې کور مې و او لاړه په دې دشمنۍ کې تللی دی، او نن مطلب دا دی چې یو 32 مرلې کور د نه په دشمنۍ کې دا په دشمنۍ کې تللی دی که نه، موجوده وخت پردی کوټه کې او موجوده وخت 2000 روپۍ کرۍ ورکوم او دا کور دی، نو خدای دې په لویۍ کې نه اچي، خو لکه دا کم کور کې چې زه پروت یم نو داسې کور به ما لکه سپو دپاره به بېل جوړو، دا به ما سره، او نن زه په هغه سره لکه دې کې په 7000 روپۍ میاشت پروت یم، نو لکه دا مجبوري ده، دا مجبوري نور څه هم نه ده، دا صرف د دې دشمنو مجبوري ده، د دشمنو نور څه قرض نشته یا څه بل داسې حدیثه نه ده راغلې، صرف د دشمنو. نو دا زه د کشران کل ته لکه دا یو سوال کومه، دا زه دوی ته یو منت کومه چې د ټوپک د تماچې دا په یو جنگ جګړه کې یو سړي دوه په جګړه شي او تماچې یو سره مري نو په والو څوک نه مري. کله چې یو سړی تماچه ګرځوي او دې سوک سپېړه راشي نو एकदम تماچه روباسي د هغې نه لوی غم جوړ شي.
نو په سپېړه یا په شلق یا په لته سړی نه مري. په دغه زخریله شعر که دا چا د خپلو کشرانو ته ووایي چې لږ امن راولئ دا شی مه ګرځوئ. او بل جي حکومت لم پکار دا دي، حکومت له دا پکار دی چې لکه زما د 13 کالو نه واله دا زما عمر شو، زه دې عمره پورې زه تش تور ګرځم، لکه زما غونته سړی حکومت را چیړي ایساري او ورته وایي د دې لیسنس دا پلانکې دا ډنګرې ما سره جي د آل پاکستان لیسنس دی او زه په دې حالاتو کې تماچه نشم ګرځولی او نه ګرځوم، ضرورت ورته نشته دی. دا اوسني کل هر پنځم کشر کل چې کوم دی د پنځم کس تماچه په بډۍ نو دا زه حکومت تم پنځم د لا ډېر یاد کوم لمه دا زه جټ ټانا کنه نو دا حکومت لم دا پکار دی چې د چانه لک تپوس کوي چې ستا څه مجبوري ده. که یو مجبوري وي او ډېره غټه پریشاني او مجبوري وي نو حکومت ورته پرېږدي خیر دی. خو نن سبا هر سړي په کوناټي تړلی وي زما مجبوري ده نو د مجبورۍ تپوس هم پکارېږي. داسې خلک پېژنم که نه صحیح چې د روټۍ دره کې نه لګي حقیقت کارتوس یې نی هغه هم تا ته ویره له 100 روپۍ راکړه ده ته ویله 100 روپۍ راکړه په هغې وله کارتوس راوړي هغه هم په ټوټې تړلي ده جي. نو بس دا که زه تا ته ده ووایم چې هر پلار د کشر نه معلومات وکړو، د کشر تلاشي واغشته، د سره تماچه ولیده، غیر غما سړي سره دې کینی او د پې ځان نه جاڼو کې واچو نو زه به ده ووایم چې د هغه پلار به ورسره مرسته که نه. لکه د افسر خان لالا بچې مستري جوړېږي، هغه ډاکو نه جوړېږي، هغه دشمندار نه جوړېږي، هغه قبضې نه کوي، یو سم سړی ته جوړېږي. د هر سړي هغه سم جوړېدی شي. حقیقت بالکل بالکل بس هر پلار له دا پکار دا دی چې دا ما څنګه تا ته ووایې چې لکه د خپل بچي لکه یو زنانه اولاد وي نو د هغې پته خپلې مور ته لګي چې د هغې کوم انداز دی. نارینه اولاد چې کوم دی نو د ده پته که دې ښه ګرځي او مې پلار ته پته لګي او که دې بد ګرځي او مې پلار ته پته لګي که نه. نو چې ده ته وروستو دا بوج راځي او تکلیف راځي نو ښه دا ده چې دی مخکې د هغې کار مخنیوي وکړي او هغه شیخ په خپل اولاد باندې بند کړي چې دا کار مه کوه دا نقصان دی. او بس زه به تاسو ته نور څه ووایم مخروړتیا به دې هم کړي، خپل نرم کټو نرمه بستره به دنه پاتې شوي، د اوړي یخې اوبه د ژمي ګرمې اوبه به دنه پاتې شوي. مخروړتیا دې چرته چرته کې کړې ده او ژوند یې څنګه و؟ یاره ژوند یې خو بس ټیک نو د جنسۍ او د دغې حلاقو په ډېر یو خوش قسمته سړی به چې هغه ته به په دې ایجنسو کې لکه یو د سکون ښکلی ځای میلو شي چې هغه به دا مخصوص نه کړي چې یاره دا زه یا کلي کې یم او یا زه بهر چا سره یم. نور زیات تکر کسان داسې دي چې لکه هغوی باندې ډېر تکلیفونه تېر شوي دي، ډېر هر څه پې او مونږ باندې هم تکلیفونه تېر شوي چې یو سړی د خپل کوره د خپل کلي نه د خپل خاندان د یار دوست نه لکه دې یو پردي ځای ته شیف شي نو هلته به بیا د بل په اصولو چلېږي. هلته بل اصول دا دی جي څنګه چې یو سړی دلته کې بدماشي کوي او جیل ته لاړ شي نو جیل کې بیا بدماشي نه وي. داسې که یو سړی دلته بدماشي کوي نو بدماشي به کوي خو چې چا ځای ته لاړ او چا چنه کې کېناستلو بیا به دې هلته صحیح وخت تېروي. هلته به دې بیا خپل حکومت نه چلی چې د بل په سور نه چلیږي نو دې هغه ځای نه بیا شیف کېږي نو کله یو ځای ته او کله بل ځای ته نو دغه کې بیا انسان ته ډېر تکلیفات پېښېږي که نه. او نور بس د مخروطیا ژوند او یا د دشمنۍ ژوند بس دې کې ګټه نشته، د تاوان دی جي. د مخروطیا کې به اخترونه هم راغلي که او ډېر اخترونه داسې اخترونه چې لکه دا خلقه مخلوق په مونږ له راته ځان سره به ډېر زیات خفه شو، مونږ ته به تکلیف نه و، مونږ ته به دغه تکلیف و چې یاره تاسو د کلي نه بس د کلي نه بهر یو که نه. تکلیف به چې کوم خلقه مخلوق په مونږ له راته و د هغوی په تکلیف به مونږ ژړل چې دې غریب ته چاته به موټرسایکل پنچر شو، چاته به څوک په سایکل راتل هغه هم پنچر شو، چاته به گاډۍ خراب شو نو مونږ به زیات په هغوی زیات پریشانی به زمونږ راله چې یاره دا زمونږ د لاسه که مونږ کلي کې ناست وي او په خپل ځای کې وي نو د مېلمه ته هم دا تکلیف نه و، د یار دوست ته هم دا تکلیف نه و نو د هغې دغه سکون هلته کې یوازې به وي که نه واړه او بچي بچي به راسره و، ښځه بچي ټول به راسره و، ورور راسره و، دا ورېرونه راسره و، ورېرې راسره وې، ورندار راسره و، دا ټول ما سره موجودګۍ دي. دې خو لکه ته خو د خاریې سړی وې که نه
بجلی ماغه وخت کې داسې وه چې لوډ شیډینګ به نه وه او او جی د او نرم ژوند و او چې هغه سختو ژوند ته لاړی نو د زنانه او د ماشومانو دوی به څه وي؟ نو بس دې ماشومانو دوی ته چې هم کتلو نو اکثر به موږ دوی ته تقریبا چې په دویمه درېیمه ورځ به دوی ته موږ مخامخ کېدی هم نشو چې یو حادثه به راله دشمني به اچانک پېښه شوه مړې به وشو د لاسه نو بیا به موږ د خپلو زنانو ته هم لکه 2-3 ورځې یا هفته دوی سره به زموږ هغه ملاقات هم په دې 10 ورځو کې نه کېده خو چې هغه ملاقات به هم ورسره وشو نو بار د هغې نه به بیا موږ لکه هغه 2-3 ورځو کې دوی ته کتي نه شو ځکه چې خفه به وو که نه په زړه به یې سو موږ به دوی ته مخامخ نه کړي بس چې ورو هغه دغه سره به مو هغه ړغ ټیک کړو نو بیا به دوی سره موږ همدردي کوله په دغه ذریعه باندې به موږ سره هغه زنانو هم ژوند تېرو او ماشومانو به هم ژوند تېرو او باقي پاتې چې کوم دی نو د الله تعالی لوی رحم و چې خدای پاک د دې سیلاب نه بهر کړو دا سیلاب دی لکه سیلاب یو راشي په یو ملک باندې خلک والي او څوک پکې یو شي څوک بچ پاتې شي نو په هغه بچو کې مونږ لکه پاتې شو الحمدلله او باقي ژوند یې الله پاک زموږ په سکون تیر کړي د دشمنۍ نه دی خدای پاک دا نوم مخلوق وساتي لالا دشمنۍ ټولې ختمې دي که نه څه پکې پاتې شته نه جي الحمدلله الحمدلله بس د الله پاک رحم او بس دواګانې وي خدای پاک د ټولو هر څه نه بېغمه کړي څو ځایه وې یاد دي یاره جي ډېر زما خو دشمنۍ ډېرې تېرې شوي دي او تقریبا زما 200 کورو سره زما دشمنۍ تېرې شوي دي بس په ټایم ټیبل به وه داسې یو سره دشمني ده هغه نه به 3-4 کاله به وزګار شو په بل بوخت شو بیا به بل سره لاړه بل سره به راله نو په دې لیول باندې زما تقریبا چې زما 200 کورو سره زما دشمنۍ چلي دي خپل خاندان نه پکې څه جنازې اوچتې شوي یاره جي بس ملګري پکې رانه مړي دي یو 2-3 ملګري پکې رانه مړي دي او نور خاندان کې الله پاک امن راوستی بل طرف ته هم د لاشونو تباهي شوي او دېرش کاله دشمني تېرېږي بالکل بل خوا ډېرې تباهیانې شوي دي ډېرې تباهیانې شوي دي او بس اخري انجام یې دغه فیصله ده چې دوه مشران راپاسي لالا بعضې خلک هم داسې کتلي چې دشمني ورته د مجبورۍ نه پېښه شي بیا هغه په بدماشۍ کې بدله کړي بتۍ اخیستل شو ډاکې کول شو لاره کې دغه شو که نه څه داسې کله داسې چېرته شوي دي چې دا د مجبورۍ دشمني دي چېرته په بدماشۍ کې بدله کړې ده نه ما زه یو ځل عیسایي والم ما پسې تلل راتلل د 400 دفتر نه نو ما ته ویل ته موږ سره لږه ورولي وکړه زه هغوی سره لاړم کسان مسان را سره خپل ملګري 15-16 کسان مې ځان سره بوتلل د هغوی نه مې اجازت اخیستې وه چې زه یېرېږم ما سره به وسله وي ځان سره خپله وسله خپل د ټاپ ملګري ځان سره روان کا بوزه هلته چې دفتر ته لاړو کرنل صاحب و پنجابي و هغه ډېر ښایسته پروګرام در روټۍ کړی و دا ټي ویګان دا کیمرې لګېدلې وې نو هغه وویل چې یاره ته یېرېږې او دا روټۍ ته ولې نه خورې مې چې یاره صاحبه یېرېږم خو اومه خو هسې دا تپوس کومه چې د تاسو سره خو دا ټولې کیمرې لګېدلي او ریکارډینګونه تاسو سره د بدماشانو سره دي زما غریب خو به هم دې کې ډېر زیات ټلیفونونه تاسو ټیپ ریکارډینګ کړي که نه زما دپاره څه حکم دی نو هغه ما ته په جواب کې وویل چې ستا په ټلیفون کې بس د اوړو جواب دی او د سبزۍ جواب دی او د غوړو جواب دی بس نو هغه ټایم کې زه ویرېدم ما شکر دی چې دې نه اضافي مې څه نه دي کړي چې زما د اوړو زما د سبزۍ زما د غوړو دته پته لګي چې دته ووایم چې یاره دا راولېږه دا راولېږه نو به زموږ داسې وو چې یا د ترور زوی ته یا د ماما زوی ته یا خپل کوم ملګري چې زموږ نږدې دي یا خورینو ته به موږ دوی ته جواب کوو چې هلکه دا کمې پیسې دی نه به موږ هغه خپلو کسانو ته کوو نو هغوی به موږ پسې هغه راسن رارسوو نور الحمدلله الحمدلله څوک چې راغلي دي او څوک را باندې خفه شوي دي او د خپلې د چا څه کړي دي نو هغه شوي دي او نور هم دا واړه ناروده کړي دي خو جواب مې چاته نه دی کړی لالا د مخروړتیا ژوند کې عموما زه چې کله داسې کورونو ته تللی یم هغې نه زه خبره اورم چې چونکې د دې خو بیا داسې څه ګټه وټه پاتې نه شي ټول خاندان په دغه اور کې سوځي نو هغې بیا داسې وي چې بعض اوقاتو د نهرې ورځې راشي د نهرې شپې راشي ډوډۍ نه وي اوبه نه وي چای نه وي داسې کله راغلي دي چې بچي نهروده شوي خپله نهروده شوی د مخروړتیا په ژوند کې نه الحمدلله هغه په دې زه د الله نه ډېر زیات شکرګزار یم په دې یو څو خبرو باندې پکې ډېرې خبرې دي خو په دې د الله نه خوشحاله یم چې یو خو مې شپه داسې چې د په بیابان نه راغلی
او هر سړي بس راله ښه ځای راکړی دی. دویم جي که څوک راغلي دي زما یار دوست راغلی دی یا مې رشته دار راغلی دی او زما ماحول ته هغه کتلي دي نو هغه زه دې خبرو ته نه یم پرېښی. دغه کې ما ته څه نه دي مخصوص شوي، نه هر ژوند نه یې راغلي دي. خو هسې دا خو لکه د بل زمانه دی راغلی، یا به دوا وه یا به د قام قبیل د خپلو خپلوانو د یارانو دوستانو برکت پو. خو لکه هر سړی خو داسې نشي کېدی او ډېر مونږ لیدلي دي، مونږ سره په خپل ټیپ کې مونږ داسې لیدلي دي، تور سر یې لیدلي دي چې هغوی پکې لکه ډېر سوالونو ته پکې وتلي د یو ځای بل ځای کسان راغلي دي. مونږ چې ورسره څه د وسک شوي دي هم ورسره کړي دي. دوی به سړو به یې مړي کړي وو که نه، او بیا به د زنانو خیر غوښتو او زنانو به بیا مطلب دا دی چې داسې تا کرا یا ما کرا بل کرا به ورل خپل فریاد به یې ورته وکړو چې فریاد به یې ورته وکړو، د هغې فریاد مخنیوي به هغه خلکو وکړو، داسې شوه چې خیر یې غوښتو. خیر یې غوښتو. نو دا خو مطلب دا دی چې لکه هر سړی خو داسې نه چې یاره بس زه دې پکې مطلب دا دی چې د ده شانتې بچ پاتې شم یا دې پکې د ده شانتې مزې وکړم، نه جي. بس دا د انسان بدماشي په څه کې ده، ما چې دا څونه ما سره خلکو همدردۍ کړي دي جي، دی ما سره په ټوپک ماری یا په داسې لیول چې د سره دوه څلور کسان دي یا دی دشمندار دی، دا جي زما په دې ښه سړیتوب او زما په دې ښه اخلاق ما چې دا څونه ګټه وکړله دا ما په دې ښه سړیتوب او په ښه اخلاق وکړه. دې دوه خبرو زه دې ځای ته راوستم چې یو مې اعتبار برابر دی، یو مې جي اخلاق برابر دي، سو خفه کوم نه. نو په دغه یو دوه دریو خبرو باندې زه دې وخت ته راورسېدم، د دې خلکو دعا ده را سره. دشمنی کې عزت ته کې ذلت دی؟ یاره په دشمنی کې عزت نشته. جیل خوړلی دی چېرته؟ یاره جي جیل مې بس یو میاشت په دریو چکو کې مې تېرې کړې، په درې چکر کې، او نور جیل نه الله ساتلی. ورځې به یې سختې وي؟ یاره ورځې او د جیل که زمونږ به سختې نه وي نو مونږ سره چې به کم مخامخ بارکونو کې کم زمونږ نه داسې کمزورې خلک به وو، غریبانان به وو، بېوسه به وو، او یا به هغوی داسې زیاتي کارونه کړي وو چې لکه د هغوی پسې به د کوره څه سپورټ نه و، د هغوی زندګو ته چې به م کتل نو لکه به ډېره سخته زندګي وه. زمونږ دا زندګي چې وه نو په دې کې م نرمیتوب نه و، څه نرمتوب و، تا به دغه کول چې تا ته به چا څه وی نه، نور د بنده بندګیري ده. لکه سارو پسې چې ور رابند کړي یا سپو پسې ور رابند کړي نو انسانانو پسې خو څوک ورونه نه رابندوي. نو د انسان مطلب دا دی چې هلته په جیل کې نو په جیل کې د دغه زندګي ده چې دی به د بل د اډر لاندې وخت تېروي. هلته کې دی نه بدماش جوړېدی شي، هلته دی نه خان جوړېدی شي، هلته نه دی بل داسې یو زور ور، بس هلته کې چې د عام دی یو غریب سړي کومه زندګي وه هغه به دې م تېروي. نو دغه د جیل زندګي ده. قدرمنو، د افسر خان لالا ژوند ما ستاسو مخې ته کېښودلو، یقینا چې درد پکې هم دی او لوی پیغام او سبق پکې هم شته. په دشمنۍ کې که ګټه چا کولی نو دې سړي به کړی وی. په دشمنۍ کې که بنګلې جوړېدلی نو نن به دا سړی په پردۍ کوټه کې نه اوسېدلو. خو ده ته ځان خلاصو نو الله پاک ته دی خلاص کو. بچي مشرتوب کوي، کارونه کوي، زمینداري کوي. خپله هم یو سوال لا نه هېر شو، ښه به دې دوباره اوس بیا وکړم. لالا نن سبا د ګټې وټې څه کې؟ یاره جي موجوده وخت کې خو تقریبا چې بس دې دشمنو نه الله خلاص کړی ما نو یو 9 جیره به پټې را سره دي، یو 7 جیره به را سره دلته کې د صدر مانولا پټې را سره دي اکرمه، او یو 2 جیره به را سره د اقبال خان دی پټې دی په بیار غړی کې. نو دا 9 جیره به پټې بس چې دا زمینداری په خپله کوم، خپله پکې لګي، دا په خپله پکې لګي. بس دا بچي مې خپل کار کوي چې دوی فارغ وي، دوی هم را سره منډه ترنډه وی راځي، او نور څه پکې خپله بس موټر سایکل را سري په دغې زم خپله منډه ترنډه محنت دغې کې کوم، په دغې مشغول یم. دغه افسر خان لالا په لاس کې کوداله ده او کرندی دی یا بیلچه ده چې مخکې وروستو به 20 کسه روان وو، ټوپکمار به یو لوی نوم و. بالکل حقیقت خبره ده. زه بعضې ټایم کې دا کار جامې واچوم او دا لور مې په وږی یا را سره تبري یا بیلچۍ د بازار باندې داسې ځمه
نو کم زما ښه تکړه روڼه یي خفه کېږي را باندې دا د خرګاډو والا د لاسګاډو والا زه د دوی ډېر زیات خوښ یم د ډېرو ښکته ټیپ والا خلک چې دي زه د دوی طبیعت کې ډېر زیات یم نو چې هغوی ما سره دا لور سوی کړي دا بیلچه سوی کړي نو هغوی ما ته داسې سلام وکړي او ډېر زیات خوشحاله شي بل جي ما ته خپل هم ځان چې زما په دې ځای څادر پروت وي او لور مې پرې پروت وي نو لور هم را سره ښه په 1500 روپۍ مې جوړ کړی ښه ظالم لور دی را سره نو ما له یو خوند راکوي راله او د ټوپک او د کوتک خو داسې وخت راغلی دی چې دا د زمونږ دې رور ته پته لګي دا اوښې دی نو لکه 20 قسم راپسې شاته به را روان وو 40 هم مې ګرځولي دي 50 مې هم ګرځولي خو چې دا لور مې په اوږي او یوازې یم که نه نو دا د هغې نه ډېره بهتره دونه راته ووایه چې دا لور په اوږه باندې پروت دی او څادر یي په دې کې سکون ډېر دی که هغه 40-50 کسه چې برپسې مخکې وروستو روان وو په هغې کې ډېر وو دا لور چې مې په اوږه که نه نو دې کې خو سکون زیات ځکه دی چې دا لور زه کله په اوږه کړم نو ما له خپله خندا راځي لکه د خوشحالۍ نه ما له خپله خندا راځي په دې وجه ډېر زیات د الله نه شکرګزار یم چې چېرته هغه زندګي چېرته هغه 2 دړی یا 15 دړی اوسپنه ګرځول دونه اوزار ګرځولو او چېرته مطلب دا دی یو لور په دې اوږه باندې پروت وي نو لکه په دې زه ډېر زیات زه اوس وخت کې په دغه خپل لور ډېر فخر کوم بس دغه کې زما رزق دی او پټي ته ځم راځم بس دغه زما یو محنت دی زه په دغه کې ډېر خوشحاله یم قدرمنو د افسر خان لالا ژوند مې ستاسو مخې ته کېښودو فیصله به په تاسو باندې کوي چې دا زندګي ستاسو په ژوند کې څه تبدیلي راولي که نه ډېر لوی څه پکې دي د هغه چا دپاره چې هغوی د امن لاره خپلول غواړي ډېر لوی خبرې دي په دې کې هغه مې ستاسو مخې ته کېښودلو خوشحاله اوسئ خادم غواړم